هغوی نه یو اصل څه اسلام ډېر اهمیت ورکړی دی تکلف دی پکار دی څه کور کې تکلفاتو نه پرهیز وشي کسه یو تکلف دی اسلام کې یو تکلیف دی تکلف و تکلیف منځفار تکلیف یې شي ذمهداری وته وظایف وته المونځ ذمهداري دی روژه ذمهداري دی حج ذمهداري دی دی په مقابله کې یو تکلف دی عربی کې ټکی راغلی تکلف مطلب دی چې ځان زحمت کې چوله تکلف مطلب دا دی چې انسان هغه یو څه نه دی ځان شو کوي مطلب یعنی داسې طریقې سره ځان شو کوي چې هغه حیثیت نه دی مطلب هغه حد کې نه دی مطلب یعنی تکلف مطلب دا ځان زحمت کې چوي ته ځان خامخا شو کوي ته دا غلطه دی زه دې وضاحت درته کوم پیغمبر خپل روایتو کې ویلي وما انا من المتکلفین زه متکلفینو نه یم زه تکلف نه کوم یا خود بل روایت کې پیغمبر یې چې نحنو معاشر الانبیاء والاتقیاء امتی براءة من التکلف زه څومره د مو انبیا دي و مو امت کې څومره پرهیزګاري کسان دي هغه تکلف نه کوي تکلف یعنی مطلب دا چې مثلا یو کس تعلیم کم دی ځان ډېر تعلیم یافته حسابوي یا بې تعلیمه دی ځان تعلیم یافته حسابوي یو کس مثلا میډیکل کې شعبې کې مهارت نه لري ځان میډیکل شعبې کې ماهر حسابوي خلکو ته نسخې لیکي دغه تکلف نه یي یو کس مثلا حیثیت کم دی کله واده کوي ډېر شان و شوکت سره ډېرې خرچې سره ډېر ځان ته زحمت ورکوي خلکو نه قرضې رخلي هغې طریقې سره یو واده برګزار کوي دې ته یې تکلف دې ته یې ځان شو کوله ځان ښیله کسه تکلف یو قسم ته نفاق دی نفاق منافقت نه وتلی دی کوم کس کې څه منافقت ورکې وي هغه به تکلف کوي هغه چې کوم حد کې ځان نه دی هغه به حد کې ځان شو کوي هغه به ځان خلکو ته بخیل ته شو کوي نه دا اسلام کې دینه منع شوي دا داسې اصل دی چې دا خانواده طبقه‌ایي کور طبقه‌ایي تکلف اقسام دي کسه یو علمی مسایلو کې تکلف دی علمی مسایلو کې تکلف اندا دی چې انسان یو شي باندې بلد نه دی ماهر نه دی ځان ماهر حسابوي علمی مسایلو کې تجربه نه لري منبر قابل نه دی منبر باندې کینی خلکو ته واعظ و نصیحت کوي تکلف یو قسم قدرت کې تکلف دی یو کس مثلا ایوی سیټ ایوی کرسی و منصب لایق نه دی اخ سیټ و کرسی باندې کینی یقیني خبره یې څه نظام خرپوي طبقه‌ایي تاسو به لیدلی وي څه کوم ضلعو کې کوم علاقو کې څه نظام تباه کیږي هغه داسې کسانو حکیمانو لاسه کیږي چې هغه د هغې کرسی لایق و قابل نه وي هغې کرسی باندې د کینی یو قسم ته تکلف خانوادي نظام کې ده کور نظام کې تکلف ده انسان کور نظام کې تکلف کوي نو دی واجنه بچی هم تبا کیږي خلخانه هم تبا کیږي کور نظام کې تکلف انده ده کسه زه مثال در کوم ته پیږي چې بچی کې مدا استعداد نشته ده مثلا دغه کالج کې سبق وي یا دغه فیلډ کې دغه سبجیکټ کې مثلا پاتې شي ته بچی او داسې سبجیکټ ته چاوي داسې فیلډ کې چاوي چې هغه فیلډ کې هغه استعداد نه لري خامخا بچی ته زحمت دی بچی استعداد اخر پوله او ته بچی استعداد وکسه مو کسو ځنه وخت کې اکثر داسې مو ډېر کسو مذهبي یا دینی مدرسې ته ځنه وخت کې بچی رسی هغه د مدرسې و دینی هغه نه وي فیلډ نه وي قابل هغوی کې استعداد دغه شي نه وي قابلیت نه وي یو کس انجینیرینګ ته ستایي هغه میډیکل شعبې سره مثلا فټ دی یو کس میډیکل شعبې ته ستایي هغه انجینیرینګ سره فټ دی یقیني خبره د دې ذریعې سره بچي زندګۍ چې کېږي تبه کېږي تکلف دی دا یو قسم ته همدې شان سره زه یو مثال در کولی شم تکلف همدا دی چې انسان ته مهمان رسي ولمنه کور ته رسي رشته دار رسي ته ځان زیات زحمت کې ورته چایې ته هغه ته داسې دسترخوان برابروي چې هغه مثلا اتا شان کې نه دی انسان خامخا قرضه کوي انسان خامخا ځان ته ځان باندې بوج رولي دا تکلف دی حدیث کې پیغمبر یې لا تکلف للضیف ولمنه دپاره ځان زحمت کې مه چوئ حدیث دی کمال الجود بذل الموجود امام داسې یی چې انتهایی سخاوت دا دی چې کور کې چې د سره وي هغه دریغ مه کوه هغه کېږدوه خلکو ته دسترخوان باندې بهر نه ځان زحمت کې مه چوه لمونځ نه وخت کې وکسه
اولمنه څه کم شوي دي، دسترخوانونه محدود شوي دي، یا خلکو ته دعوت نشو ورکوی. وجه همدا دی څه تکلف کوو، وجه همدا دی څه ځان زحمت کیچوو، وجه همدا دی څه ریاکاري کوو. وجه مو همدا دی څه مو دستوراتو پښتو رواجو طرف ته زیاته توجه ورکوو. ودو کې مو تکلف کوو. ودو کې تکلف تاسو وکسه یو کس قرضه کوي، یو کس ځان باندې قرضې بوج روولي، هغه دومره جوړې کوي، دومره ګاډي نیسي، دومره مړی کوي، دومره واده شان و شوکت سره برابروي چې سو ویل چې کور سې ګوته سیخه نه کي. یا مړي کې تکلف مو کوو. مثلا چا کور کې واقع شوي دی، مړی شوی دی، پوهېږي څه غریب یم، پیسه سره نشته، اغ نه دغ نه پیسه راخلي، غوټ غوټ شان و شوکت سره مجلسونه برګزار کوي یا قرآنخوانۍ کوي مثلا. خو اسلام د دې شي مذمت کړی دی. په ځای د ثواب درته میلوي شي، ګناه درته میلویږي. دا څه ته صرف خلکو ته شو کې، صرف خلکو ته ځان وښیي چې یاره مطلب زه هم قرآنخوانۍ کوی شم، زه هم مړي باندې داسې متمونه مجلسونه کوی شم. نه، که یو محدودې پیمانې باندې، لږې پیمانې باندې، وړې پیمانې باندې محدود پروګرام خپل شان په مطابق وکړي، هغه ثواب زیات دی، خدای څخه قبلیږي.